چې د لګای صفا شي ان شاء الله. ها نه زه د جوارګرو سره ملاویږم، نه زه د مشهدرو سره ملاویږم، نه د هوایي فایرینګ والیات دي، ټول دنیا خبرې دي مته یو کوم اوس په داسې دي وزه پر دې کې چا سره نه ملاویږم او نه پرېږدم، نه بدمعاش پرېږدم، نه قبضاګو پرېږدم، هیڅ چا پروا نه کوم. وګوره زه خاطر چې خبرې هیڅ چا پروا نه کوم، بس هغه یو الله جل جلاله نه ویریږم دا په قامت ما چلیږم، حاکم هغه دې مونږ خادمان یو، بس خبره ختمه بس وکړم چې صدر رب العالمین جل جلاله احکامات دي کنه بس هماغه شی ټول دی بس وکړه. نه پدای کې چې کوم شی باندې الله جل جلاله هغه کېږي بس ته دا وکړه چې په داسې دې چې ټول منې اوس په دې کې بیستګینګ لاس پر راځي راکاږي او من هر څه سره کوم بیا او بالخصوص دا ګاډي بجانې شوې، منشیات ګرو شو، هوایي فایرینګ شو، د اجلاګانو والا شو، د قبضه ګروپ شوې، دا خلک ورې مسجد دی لګي نه دا یو بل خبره په جمعه کې کوم. دلته کې باز خلک داسې وي چې ما زه ته بتایم شو ما منشیات پرې ښودل، ما دا شی پرې ښودل، دا شی سره زه نه وایم، دا دوکې ما سره ډېره خلکو کړي پتاڼو کې په قرآن شریف کې راته چې کوم دی لاسونه غلي دي او الله ګواه چې څنګه کړنه بدل شوې مسارې بیا کار شروع کړی دی. نو دغه سوچونه دا فکرونه خپل بڼ کې چې زه به توبه وباسم، زه به لازم راوړم، کونسل به راوړم، نه مړه دا به ستا غلطفهمي ښه. نو ټول علاقې په خو ته دې ووایې یو به د شپې چې کوم دی لیټ ټایم کې بلا صورت بار نه ګرځي انشاءالله. رسول الله تاسو وګورئ خپله به وګورئ انشاءالله تا ورته به د شپې انشاءالله موږ ملاویږو په دې علاقې کې د شپې. ها زه ګرځم کومه شپه ګرځم انشاءالله، د ورځې ګرځم، د شپې ګرځم او هر چا په ځان رسوم چې ته په سر کې ښکلې وي مړه ته په ځان رسوم. خدای مهرباني وکړي چې ما سره تعامل وکړي په دې پیدا کېږي او که دا خپله که تاسو صفا کول غواړئ ما ته چې یو چوره پته لګي، میاشت باندې پته لګي، 2 میاشتې باندې پته لګي، تاسو دې مخکې نه پته ده ما ته پټ غوندې ووایئ، زما نمبر والئ، ما ته په وټساپ باندې ووایئ انشاءالله زه هېڅ چا ته وایي دې متعلق الله وایم هر ډېره چې خبرې مونږ باندې هم کارونه کړي دي، هر څه راباندې کړي دي خو چاته الله وایم. مهرباني وکړئ دا خپل علاقه ستاسو زه یو ډېر خوشحاله شوم په دې علاقې کې چې دلته کې دینداري شته، دیندار خلک پکې زیات دي خو دا لږ خلک لږ ګنده خلک چې کوم دي دا د ټوله دینداري باندې تباه او برباده کوي. ښه دا ماشومان دي، دا آیسونه، دا چرسونه چې دا یې ته شروع کړه که نه په ایمان کو په یو ځای کې به نه ټینګې، نه په جومات کې، نه په مدرسه کې، نه په کور کې. آیسي سړی چې کوم دی دا 3 میاشتې بعد دا وهمي شي، په خپله ښځه باندې شک کوي، په خپله خور باندې شک کوي، په خپله رندار باندې شک کوي، نو هغه ځناور شي بیا ډېر شاندونه خبرې به تړی کړو دا الله په کور دی اوس هلته به نوره خبرې کوو یا خو د مفتي صاحب راته وویل زه د دې په حراله وه نو دغه زما اصلیت دی چې کوم مې ته مخامخ وي. ښه غلط سړی کتین نه ګوره غلط سړی چې دا هغه هلک چې هغه د پلار نافرمان دی، د پلار سودخور بس دا جومات دی خدا خبره بیا بار انشاءالله کوم چې کله د پېښ بیا وګوره انشاءالله. نو دغه ویزونو کې راسره تعامل وکړئ او کله کې ورته بیا وایم چې د جومات د مدرسو سره دې سره د خپل بچي دا ټچ کړئ، دوی ته حواله کړئ، دوی په جولو کې واچوئ، انشاءالله کامیاب وي، په دې جام باندې کامیاب وي او په هغه جام باندې کامیاب وي. او بل دا به غیرتیان دي. ښه او دا ما خبره ختمه کړه چې دا غیرت نه دی. ګورئ مونږ پښتانه یو څه غیرت دي، ما موږ شته غیرت ستا به څه غیرت دي، ته راوځې په پټي باندې ته سړی وویل څه غیرت دي، ستا په کور کې ټول پولیس ګرځي، ستا په کور کې ټول بیا پردي خلک دا چرګې ته لګي، دا ستا غیرت دی. حق سره ته ودرېږي نه، غیرتي سړی هغه دی چې حق سره ولاړ وي، حق وایي په هر ځای کې وایي، حق سره ودرېږي دغه ته زه غیرتي وایم چې بل د شرم حیا ساتي. ته به په لار کې ناست یې موبایل به د لاس کې نیسلي ټیک ټاک یې به ګورې ته زه غیرتي زه به دا مخ داسې کړم چې دیوار سره به ځای کړم ته ته زه غیرت وکړې. ته باندې کې بار ورځ راګرځي یا د جنکو که د جلوس کور مخې ته هر شی خپله خویندې میندې دي. ګورئ چې کوم ځای کې مې څوک مو وکتل چې هلته کې هلک ولاړ و ته په دې کې خور نه وه، خور په خبره پوهېږې که نه، نه د ترور منم نه د ماما زوی منم چې مې ګیر کړو نه مړه کوم به ته انشاءالله. د سکولونو کالجونو مخې ته په لارو کې دا ګندګیرې خبر به دې تاسو به دې دوکانونو کې دا ډنګتوب لګولي ډنګه تک پیدا کې رزق دا ستا رزق دی مړه، دا حلال رزق دی، ستا پیګاه یې لګولي دي، په ګاډو کې ډنګتوب لګولي ما ته، په ودونو کې ته ډنګتوب کې او چې راپاسې یو څه غیرتي ته څه شي غیرتي. نور خبرې سبا کېږي انشاءالله بیا به داړه کې سبا ملاقات کوو. ٹھیک شو جی، السلام علیکم.